دلته پرونی مسله وه چې د ضرورت شعري په وجه ګرځول د غیر منصرف جایز دي او د تناسب په وجه هم جایز دي. نو که د ضرورت شعري په وجه د غیر منصرف هغه اسباب ختم شو نو هوبه منصرف شي، او که اسباب نو ختم حق شانه وو نو حکم یې د منصرف شو، او په حقیقت کې غیر منصرف دی خو حکم یې د منصرف شو. وکاس قد شربتو ببال بک و اخرى فی دمشق و قاصرین. بعل بک هغه د تنوین کې راغی، خو بیا هم د بعل بک د ښار نوم دی، علمیت پکې شته او ترکیب امتزاجي پکې شته، نو بیا هم غیر منصرف دی خو تنوین پرې راغی نو حکم یې د منصرف شو. پوه شو پې؟ یاد ساتئ کلمه پس د ضرورت په وجه او د تناسب په وجه که اسباب ختم شو نو منصرفه وی، که اسباب نو ختم شوي نو بیا به غیر منصرفي خو حکم به د منصرفي. اوس د ضرورت په وجه ګرځول د غیر منصرف ولې ممتنع نه دي؟ ځکه چې ضرورت شعري په وجه غیر منصرف یا په حکم د منصرف کیږي. ځکه که دغه لحاظ ونه کړي نو انکسار او انزحاب راځي، او انکسار او انزحاب باطل دي، نو په دې وجه باندې د ضرورت په وجه با حکم د غیر منصرف ګرځي. که د ضرورت شعري لحاظ ونه کړي نو انکسار او انزحاب راځي، او انکسار انزحاب صحیح نه دي، ځکه غیر منصرف به منصرف شي یا به په حکم د منصرف شي. انکسار انزحاب دا د علم عروض مسله ده. دغه ته عروض یا دوه چڼې نږدې دي، څوړه به خو تې وباسئ. انکسار انزحاب دا د علم عروض مسله ده، چې د علم عروض مسله ده دلته موږ نه چیړو خو دومره به یاد کړئ. او للتناسب مثل سلاسلا و اغلالا، دا سلاسلا د اغلالا سره یو ځای دی، د اغلالا په مناسبت په سلاسلا باندې تنوین راغی، نو دا صيغه د منتهى الجموع د غیر منصرف دی خو حکم یې د منصرف دی. پوه شو پې؟ ګوره د تناسب په وجه د غیر منصرف کول جایز دي، او د ضرورت شعري په وجه د غیر منصرف کول یا په حکم د منصرف کولو کې واجب دي. قرآن کې سلاسلا و اغلالا هم راغلی او سلاسلا و اغلالا هم راغلی، نو که سلاسلا و اغلالا وی او که سلاسلا و اغلالا وی، اوس سلاسلا د اغلالا تابع شو نو عکس ونه شو، ځکه چې اغلالا منصرف دی او سلاسلا غیر منصرف دی، نو اصل په اسماو کې انصراف دی، نو غیر منصرف به تابع د منصرفي، منصرف به تابع د غیر منصرف نه، اصل په اسماو کې انصراف دی. وما يقوم مقامهما الجمع و الفات تانیث، دا وما يقوم مقامهما مبتدا، الجمع و الفات تانیث خبر. اسباب د غیر منصرف نه دي، خدا نه اسباب په دوه قسمه دي. یو هغه دي چې په کلمه کې دوه سببینو غیر منصرف به ګرځي، یو هغه چې یو سبب دی خو قایم مقام د دوه دی نو غیر منصرف به ګرځي. نو اوس هغه چې یو سبب دی او قایم مقام د دوه دی نو هغه کم دي، یوه جمع ده او بل الفیه د تانیث دي. جمع او الفیه د تانیث دا یو سبب قایم مقام د دوه دی. د جمع نه مراد صيغه د منتهى الجموع ده. د صيغې د منتهى الجموع یو تعریف رسمي دی، یو تعریف حقیقي دی. تعریف رسمي دا دی چې په اول کې بعد دوه حرف مفتوحي، دریم ځای کې به الفي، پس د الف نه به دوه حرف متحرک یو باب کې مکسوري لکه مساجدو، یا پس د الف نه به درې حرفې خو منځنی باب کې ساکني لکه مصابیحو،
یا به پس طالب نه یو حرفی خو مشدد بی لکه دواب بو. دا د تعریف رسمی د صیغې د منتهى الجموع. یو د تعریف حقیقی. تعریف حقیقی د صیغې د منتهى الجموع دا دی چې صیغه د منتهى الجموع دی ته وایي چې په دې سره براغلی انتها د جمع تکسیرو، په دې سره براغلی انتها د جمع تکسیرو. د دې معنی دا ده چې یو مفرد کو جمع شو په بل جمع تکسیره او هغه جمع تکسیره جمع شو په صيغه د منتهى الجموع. نو دا صيغه د منتهى الجموع بل جمع تکسیره ته نو رانیږي چې په هغه باندې جمع شي. که یو مفرد جمع شو په جمع تکسیره او هغه جمع تکسیره جمع شو په صيغه د منتهى الجموع، نو دا صيغه د منتهى الجموع نو رانیږي بل جمع تکسیره ته چې په هغه جمع شي. په دې خبره پېښ شولې. یا یو مفرد براه راست جمع شو په صيغه د منتهى الجموع، هغه بیا نو رانیږي بل جمع تکسیره ته چې په هغه جمع شي. نو کال جمع شوی په اکلوب، اکلوب جمع شوی په اکالیب، اکالیب بس په بل جمع تکسیره نه جمع کیږي. یا مسجد براه راست جمع شوی په مساجدو، دا په بل جمع تکسیره نه جمع کیږي. ولی زکا کو دا په بل جمع تکسیره جمع شي، نو په جمع تکسیره کې خو بنا د واحد ورانه شوي کنه، نو دا صيغه د منتهى الجموع چې په بل جمع تکسیره جمع شي، نو دا صيغه د منتهى الجموع خو بل به مفرد شي او په جمع تکسیره کې بنا د واحد ماتيږي، نو صيغه د منتهى الجموع خو ماته شوله، نو دا خو به د جمعیت نه ختمه شوله. نو په دې وجه باندې مسله دا ده چې یو مفرد جمع شي په صيغه د منتهى الجموع برای راست لکه مسجد په مساجدو، یو مفرد جمع شي په بل جمع تکسیره او هغه جمع تکسیره جمع شي په صيغه د منتهى الجموع، نو به صيغه د منتهى الجموع نه جمع کیږي په بل جمع تکسیره باندې. د شپې د تعریف حقیقي دی. نو صيغه د منتهى الجموع ولې قائم مقام د سببینو ده؟ ځکه چې په دې کې یو نفس جمعیت ته بل فکر لزوم د جمعیت ته، نو دا نفس جمعیت یو سبب شو او لزوم د جمعیت بل سبب شو. لزوم د جمعیت پکې دا دی چې بیا نه جمع کیږي په جمع بل جمع تکسیره، نو دا جمع والی صيغه د منتهى الجموع لازمه شو کنه. نفس الجمعیت یو سبب، لزوم د جمعیت بل سبب، ځکه یو جمع قائم مقام د دوه شوله. په دې خبره پېښ شولې. دا یو شو. الف د تانیث دا دو الف دی، یو الف مقصوره ده یو الف ممدوده ده. دا یو قائم مقام د سببینو ده. الف مقصوره الف ممدوده یو قائم مقام د سببینو ده. الف مقصوره دا هر غالب ده چې زیاته شوی په اخر د کلمه کې د پاره د محض تانیث په دې شان چې نه راغله په زید لام کلمه او نه راغله د پاره د الحاق، نه راغله په زید لام کلمه او نه راغله د پاره د الحاق، داری په مقصوره شو. نو موسی په لفظ د موسی کې د الف د تانیث نه ده، ځکه چې دا په زید لام کلمه راغله ده. مصطفی کې د الف د تانیث نه ده، ځکه دا په زید د پاره د الحاق ده. خو حبلا کې د الف د تانیث ده او الف ممدوده د تانیث دی ته وایي چې زیاته شوی په اخر د کلمه کې د پاره د محض تانیث په دې شان چې نه راغله په زید لام کلمه او نه راغله د پاره د الحاق، نه راغله په زید لام کلمه او نه راغله د پاره د الحاق. نو حمراء او د الف په زید لام کلمه حمراء او کې د الف د تانیث ده، دا په زید لام کلمه نه ده او د الحاق د پاره نه ده. اوس اشیاء او د الف د پاره د الحاد تانیث نه ده، ځکه دا په زید لام کلمه ده. اسماء افعال وزن ده، اسماء افعال، نو د الف په زید لام کلمه ده، د حمزه دا د تانیث د پاره نه ده. ارفاء دا حمزه د پاره د الحاق ده، نو دا د تانیث د پاره نه ده. په شو خبره باندې
نو الف د تانیث کو الف مکسوره کو ممدودی یو قائم مقام د سببین ولې دی ځکه په دې کې یو نفس تانیث دی بل لزوم د تانیث دی نو نفس تانیث یو سبب او لزوم د تانیث بل سبب په دې کې یو نفس تانیث دی بل لزوم د تانیث دی نو نفس تانیث یو سبب او لزوم د تانیث بل سبب نو یو سبب قائم مقام د دوه شو په دې خبره پېښ شولې یو پکې نفس سبب دی دا نفس الف سبب شو بل پکې لزوم دی تعبیر کې تیر وتم یو نفس تانیث دی بل لزوم د تانیث دی نفس تانیث یو سبب او لزوم د تانیث بل سبب حبلا کې د الف د تانیث دی دا اوس نه حذف کیږي په تسنیه کې او په جمع کې بدلیږي په یې باندې خو حذف کیږي نه حبلا کې حبلیان حبلا کې حبلیات ویل شي په تسنیه او جمع کې دغه ویل شي اغه الف بدل شو په یې خو حذف نشو نو یو پکې نفس تانیث دی بل پکې لزوم د تانیث دی نو نفس تانیث یو سبب او لزوم بل سبب ځکه تانیث قائم مقام د سبب شو اوس دا چې حمراء او کې دا حمزه د تانیث ته پاره د غون سره کله د الف ډانګه د تانیث په د تانیث ته پاره ده اخپه شوي چې دا الف د تانیث ته پاره ده او حمزه چې وسزیته شوی ده د دوو پیدو د پاره ده یو پیدا پکې مد صوت ته مد صوت وګدواله د आवाज او دویم د پاره د فرق په مابین د الف مکسور او الف ممدوده کې حمزه چې زیاته شو معلوم شو چې د الف ممدوده ده او الف مکسوره نه ده د دې لپاره زیاته کړی ده دا د قول د اخپش د الف ډانګه د تانیث ته پاره ده او سیبوی وی دا حمزه د تانیث ته پاره ده او دا په اصل کې حمرا به د الف مکسوره او د دې فرق نو د دې لام کلمې او د دې الف په منځ کې بل الف زیاته کو د لام کلمې او د دې الف په منځ کې بل الف زیاته کو دو الف پیل شو دا اول الف د فرق د پاره دی او دا دویم الف د تانیث د پاره دی نو به دا رستنه الف بدل کو په حمزه نو چې رستنه الف بدل کو په حمزه چې دا د تانیث د پاره وو نو پاره دی چې التقاء د ساکنین را نشي نو حمراء او شو دا د سی بیره دا چې دا رستو الف د تانیث دی دی باب کې د سی بیره مشهور ده چې دا حمزه د تانیث ته پاره ده دا مخې ته الف د تانیث نه ده خبره ختمه شوله فالعدل خروجهم